ظالم د ښځې په سر باندې خپل خوږ پلار بې دردۍ سره ووجلو. راځئ مینهوالو په دې ویډیو کې موږ سره کتلی شي چې دی اخر ولې وجلی دی او دا ولې دومره مجبوره شو چې د پلار مرګ ته کېناستلی. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې عزتمنو هره ورځ دغه شانتې بې ګناه خلک وژلي کېږي چې نن څنګه عزتمنو په سیالکوټ کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو زلمی زوی راپاڅېدلی دی. عزتمنو دا هغه زلمی زوی دی چې د دې زلمي زوی دپاره دې پلار ډېرې سختې تېرې کړې دي. دې پلار به د پردو مسافرنې کړې دي، د پردۍ ډېرنې پې کړې دي. په دغه خاطر نه چې زه به دا زوی یعنې غټ کړم چې دا زوی چې غټ شي نو زه به دغونتې په کور کې په ارام کښېنم او دغونتې ښایسته زندګي به تېره کړم. خو د دې خبرې علم ورته نه و چې دا زوی له به زه یعنې واده کوم او د دغه د ښځې په سر باندې به دا یعنې ما وژني. همیشه دپاره عزتمنو په کور کې لازمي دوه لوښي ټنګېږي شور کوي، خو دغه شانتې دې هلکانو ته او سړو ته نه دي پکار چې د ښځو په سر باندې د چا سره وین ښه دي. لږ صبر کوئ عزتمنو چې نن څنګه په سیالکوټ کې دغه زوی ظالم رالګېدلی دی، د ښځې په سر باندې خپل پلار بې دردۍ سره وژلی دی. همیشه دپاره عزتمنو چې داسې هېڅکله داسې څه غلط قدم مه اوچتوئ، بیا به ډېر سخت افسوس کوئ ځکه چې بیا به تم د ټولو تنبو شاته وئ او بیا به ډېر افسوس کوئ خو څه به دله په ګوتو باندې نه درځي. د دې افسوس نه دا ښه دی چې لږ سوچ وکړي چې دا زه یعنې څه کوم. پلار یې په دغه خبره باندې وژلی دی چې یعنې کور کې دې ښځې به یا چېرته کې څه کار غلط کړی یا به ډوډۍ دغه خرابه پخ کړې وه نو کور کې خو د سړي او د ښځو دغه شان په دې خبره باندې جنګ راځي. نو عزتمنو بیا چېرته کې دې ښځې چېرته کې دې ښځې ته چېرته کې څه خبرې کړې دي نو دې زوی ته بیا دې خپل خاوند ته ویل چې ګوره پلار دې ما ته داسې خبرې کړې دي. زوی ظالم رالګېدلی دی خپل پلار یې ایستی دی. زموږ د سرطانونو زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در